دا بهر چې کوم کسانو لاړې تاسو کې چې بهر کسانو ته آسان بیا دا بهر کسان کې نه یا کې نه یا غرستو ځای ته ورشي نو مخه ونه پناه کی دا بهر کسان کې نه اګم چې مخامخ یې یا براوخه جینو ټیک نه دی دا مخې ته کسان کې نه یا براوخه جای کو ساډو بیره ولې په مونږ باندې को कम कर आवाज शात और शे के नहीं आते पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن رشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین مسلمانانو نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې د چا بچي د چا ورېرونه د چا خپلوان هغوی نن د علم هغه سفر چې کوم د مطالعې او د سبقو نو هغه سرته ورسو دا هغوی نن آخري سبق د طالبګرۍ او ابتدائی ورځ د مولای او د دعوت دا ډیره د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ موقع ده
الله دې دغه علماو لا چنن آی پګړای په سر کې او سند اخلي دا دې الله دایلا د خیر او د برکت سبب وګرځي دا غیلم مبارکی ورکوم او دا غی خپلوانو رشتہ دارو لا مور پلارو خیندو لا مبارکی ورکوم الله دا ډیر د برکت او د خیر سبب وګرځي دا تقریبا 300 کسان سکمو بیش آغا ننا علماء شو دا سی تقریبا 50 کمو بیش آغا مفتیانا چا حفظ دا قرآن کریمو کا چا ترجمه دا قرآن کریم او چا معشومانو ناظره دا قرآن کریم سرطو رسولا دا اللہ یو لوی احسان یو لوی کرم او یو لوی مہربانی دا بمنگا او بتاسو باندی چا ناظره سرطو رسولا پرون دا غی ختمون اوشو کارلا با غی حفظ کئی یا بترجمہ کئی چا حفظ سرطو رسو غی بترجمہ کئی چا ترجمہ سرطو رسولا غی بکتابنو ہوئی او آغا کتابونو انتہا در حدیث و آغا سرطو رسولا او چا دا افتا کورس آغا سرطو رسول آغا مفتیان شو مفتیانو پاری او موضوع باندی جائی تاوالا شوا پاری مقالیو نکلے چا مقالے تقریباً 200-300 صفحی یو مقالہ پورا کتاب کالجونو یونیورسٹیوں کی وہ تیسیس ہوئی آئی بھی پی ایچ ڈی کئی اور کو مدرسوں کے عمدہ مقالی لکلے شی نو کدی تاو گوری نو آگا یونیورسٹیوں لا آگا کالجونو لا حکومتوں دیر اہتمام ورکئی خلقو مغیل اڈیر احتمام کئی او دا مدرسی چه دا لوی لوی یونسٹائی دی دینی یونسٹائی نو دا دا غرباو دا جزانو محنتو رئی خپل محنتی آئی محنت کئی زان کڑئی او دیر خوش قسمت خلقی چه غی پدی کے اور سرطاون و مرگرتیا کئی ورنہ دی خلاف پراپیگنڈی دی خلاف شور شغب اگر دیر زیادی حالانکہ گرانٹونا پیسے دولت دو حکومت آپ یونیورسٹیوں او پا کالجونو باندے لگی حکومت رسا پا جماعت دا غیو پیسہ امنا لگی دا اپنی مدد آپ خلق اڑمی او دا لوی لوی یونسائی دا چلی او دا دا معاشرے دا ملک دا اصلاح دا پارا دا معاشرے دا اصلاح دا پارا اللہ دی دا آمو خلق توجہ او مین دی طرف تا پیدا کی نن آغا طلباو کتابونا سر ترسولیو او دا آما طریقہ دا چکمہ مدرسہ کی دورہ حدیثی دا غیر بخاری شریف اختتام اغیر دیر احتمام گئی او دا دید پارا گئی چه خلقو ترغیب مینا پیدا شی او کم طلبا چه فارغی گی نو دا غیر حوصلہ افزائیو شی او غیر خوشحال شی پا اخبر محنت او کڑاو باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر و رسول دا اللہ استاد ہو اور زمان دا پارا یو آئیڈیال زمان دا پارا یو پیشوا زمان دا پارا یو رہنما حیثیت ہو داغا ہر ادا
کداغه خبرې وي کداغه کارونه و کداغه منوا کداغه حکمو زمونږ دپاره یو لایحه عمل دی زمونږ دپاره یو سبق دی چا کې چې عقلي نو هغه د هوښیارانو خبرو ته غوږ دي چا کې چې عقلي نو هغه د هوښیارانو خبرې اوري چا کې چې عقلي نو هغه د هوښیارانو کارونو ته ګوري او د هغې نه سبق اخلي او هغه ځان له خپلوي مونږ ته په دنیا کې د ټول مخلوق نه هوښیار د ټول مخلوق نه عقلمند د ټول مخلوق نه دانا او قابل جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدا هغه خبرې دا هغه کارونه دا هغه اوامر او نواهی هغه به موږ ته نو معلوم ځکه زمونږ او د هغې په میانځ کې په سونو کلونو فاصله ده صحابه کرام الله دې د هغې ټولو نه راضي شي هغه عربو د عربو نه پوه او بدوان خلکو خو د هغه هوښیار شخصیت سره یو ځای شو نو هغوی هم الله ډېر هوښیاران کړل هغوی دا عقلمندي او هوښیارتیا وه چې د نبي علیه السلام یو عمل یو خبره یو کار هغې پرې نه ښوده بلکې هغې یاد وساته تر دې پورې چې د نبي علیه السلام د کور شپه چې نبي علیه السلام د بیبي سره ګپ شپ ولاګو خبرې وکړې او بیا وده شه بیا چې راپاڅېد نو کټ کې کېناست دعا یې وې بیا اودس وکړه بیا یې نوافل وکړل بیا د سهار د بانګ انتظار کو چې اذان وشه بانګ وشه نو سنت یې وکړل او بیا جماعت ته ووت صحابي دام راغستی دي او دا هغې دپاره پوره شپه یې روڼه کړې ده او ناست دی نبی علیہ السلام لا الله بیبیانې ورکړې او داسې بیبیانې چې هغه په ټول مخلوق په ښځو باندې غوره وګرځولې د نبی علیہ السلام بیبیانو د قوم دپاره د امت دپاره دې ته ونه کتل چې خلک به خبرې کوي خلک به مو ملامته کوي بلکې هغوی د نبی علیہ السلام هر ادا هر یو عمل هغه راواغسته او هغې مخامخ وي خلکو ته یې وي ښکاره یې کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا و زه به ملاسته وم او هغه به زما مخې ته ولاړو مونځ به یې کو نبی علیہ السلام زما په غېږه کې سر ایښی او دا یې وی نبی علیہ السلام ما سره منډه برابروله زه به دې مخکې کېدم کله کله به قافلې سره موږ روانو ای ته به وی تاسو مخکې ځئ او ما سره عایشې رضی الله تعالی عنها سره منډه به برابروله زه به دې مخکې کېدم او چې زه بیا لږه درنه شوم نبی علیہ السلام به ما نه مخکې کېده نبی علیہ السلام با ما سره مقابله کولا دا ټول سیزونه راواغسل دې لپاره چې موږ ته یو لایحه عمل شي چې موږ ژوند تېرو موږ به د ښځو سره هم ژوند تېرو څنګه به تېرو موږ به د بچو سره هم ژوند تېرو نو څنګه به تېرو مونږ به د ملګرو سره ژوند تېرو نو څنګه به تېرو مونږ به دشمنانو سره رویه کوو نو څنګه به کوو ناپوهه دشمن دی د هغه سره به څنګه رویه کوو مونږ وایو اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون که مونږ په ګټو ولي مونږ ورته دعا کوو
من بلاغ دشمن سره څنګه رویه کو چې هغه زدی او نادی دی او په زدو لار دی نو دا هغه سره به څنګه رویه کو نو هغه ته وایي چې وزه زما د کلینا دلته نوزه څنګه چې نبی علیہ السلام يهودي استیو د مدینه منوره نه دا نه چې یو سایډ والو بل سایډ به پریدو نبی علیہ السلام د منافقانو سره څنګه رویه کولا نو نبی علیہ السلام به اشاره کولې نخې به خیر د منافقانو دا نه خلا دا نه خلا دا نه خلا او چې ونشي نو آخری کې به نمونه نو نبی علیہ السلام نمونه اغسطی فلانے منافق دے فلانے منافق دے فلانے منافق دا منتا چلو کو دا واقعات دا پار چاہتی ریگی دار چاہ دوستانی دار چاہ دشمنانی دار چاہ خزی و بیبیانی دار چاہ اولادی دار چاہ مرگری دار چاہ دشمنانی نو آغا بطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اگوری او چه کمی طریقے آغا خبلولی نو باغا طریقو بزی دانا چه یو طریقہ بالی بلا با پریدے یو سائید دی شیشے با گوری او بل سائید با نو گوری دا با منتا نو معلوم صحابہ کرام امہات المومنین اللہ دی برحمتون اولیگی اگئی دا ہر سا محفوظ کرل یاد او ساتل دا غی نارستو خلق رالل تابعین نو آغی اڑم شو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارون سو خبر سوی افعال سو کردار سو نبی علیہ السلام شکل سنگو نډیر دنګو نډیر ماندریو سینا کې مضبوطو ملا کې نریو دا نبی علیہ السلام داسې تللی تیزو مرګرو سره چې بروانو کله به مخکې کله به وروستو دای کردارو دا ټول د هغې نه د صحابهو نه وتپوسل او هغې ورته وویل تبې تابعین راولګېدل نو هغه د تابعینو نه دا تپوسونه کول او دا یادول او دا زده کول تر دې پورې چې د محدثینو الله دې برحمتونو لګي د دې دور راغی دای راولګېدل یو پسې وګرځېدل او چې چا څخه کوم حدیث دکې ته وایي چې د نبی علیہ السلام خبرې د نبی علیہ السلام کارونه د نبی علیہ السلام کردار نو هغه دا غي نه راواغس او لیکل شروع کړل چا یو مجموعه جوړ کړه موطن می ولا کې خو د امام مالک یاد بل چا بل مجموعه جوړ کړه صحیح البخاری نو می ولا کې خود صحیح د امام بخاری چا بل مجموعه جوړ کړه آئیلے صحیح نم کے خود امام مسلم چاپلا مجموعہ جوڑا کرا آئیلے جامع ترمیزی نم کے خود چاپلا جوڑا کرا ہر یو جدا جدا حیثیت والا ورکو جامع صحیح مستدرک دا سپتی نمونو اوغا علماء و طالبان تا پتا دا چدا نمونو جدا جدا اولی کے خودشی دی او منگا طالبان تا سبکونو کی ویلی دی آگا وقت سارا اغی راولګېدل او ډیر محنت ډیر تکلیف او ډیر کوشش وکړ سفر یې وکړي او یې پسې وګرځېدل او دا را جمع کړل په لارو کې په لوګي تند تیر شوې خلکو کې ذکر کوي لکه د موسی عليه السلام بني اسرائیلو 120 ځای شپږ مشه ځای ذکر کوي 130 ځای مقررات یو حدیث چې لفظ آئے ذکر کری او ته نه صرف یو راوالی نو آگی توی خالص چې مقررات نئی نو امام بخاری پدی کے طول احادیث 9002 ذکر کر 9082 احادیث او چې مقررات ته نه لري کې
نو پدی کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 2000 امام بخاری اور پینزه اهم مسئلے چپاہی باندے دین بنیاد اولار دے دار و مدار دا دین پاہی باندے دے نو اگر آواغستے وغیر پدی کتاب کی پیو عجیبہ ترتیب باندے ذکر کرے دا دین مدار پا پینزو خبرو باندے دے یو پا عباداتو باندے دویم پا معاملاتو باندے امام بخاری رحمت اللہ علیہ راولہ کی نقبت اقبل کتاب کی عبادات معاملات زواجر او آداب اغی مخ کے ذکر کر اعتقادیات اغی آخر تکڑل کتاب التوحید کے ٹول اعتقادی مسائل اغا بیانی اعتقادیات آخر تکڑل ددید پارا چرار سنا اہم مسئلہ دعویٰ چه عقیده برابری نو عبادت بدیم قبولی معاملی بدیم صحیح ارس بصحیح و چه عقیده دی برابر ندا نو اس عمل قبول نده او قرآن موئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بعد دیگا عمل دوڑان دیشو چه دیکم عمل کڑے ہو فجعلناه هباء منثورا وبا گردو وانگلا غبار نستل شوئے ذکا عقیدہ صحیح نوا او کنا قرآن وی عاملت ناصبا تصلا نارا حامیا عمل اکڑے استل شوئے ہو تصلا نارا حامیا دن بشی اور گرم تا زکا عمل اکڑے ہو کو عقیدہ برابر نوا اگا عمل قبول نشو عمل لار برباد شو نو آخر کے اعتقادیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ راوا غسل یو بل کار امام بخاریو کو بخاری جی شروع کئی نو پا حدیث غریبہ باندی شروع کی زکاینم العمال بنیاد دا حضرت عمر ندے پا مرتبہ دا حضرت عمر کے پا مرتبہ دا صحابی کے یو تندے مرتبہ دا تابعی کے یو تندے مرتبہ دا تبی تابعی کے یو تندے دا غریب نے شروع اکڑا او چه حدیث خاتمی نو پا حدیث غریبہ باندی ختم گا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا روایت اشارہ دیتا چه گوره غریب ضعیف نہیں ہر یو غریب ایسے نا چه تا ہر یو غریب تا ضعیف ہو آئے صحیح می حسن می ضعیف پکی نو ایسے نا تاڑم شا پا ہدائی ردونا شورو کے چه صاحب دا ہدائی کالا ذکر کئی یو مسئلہ حدیث ذکر کی نو اگو یاد حدیث غریبون نو دایو وګور ټول غریب حدیث راغلی وسړیا ته په دې پوهیږي بخاری کې خبر نه انسان واجب دور دیدم دری پادشاہی کللو و پنجو هما شد سپاہی لوی مولای دادا چې بس پټکه و سترګې تورې کا دوه درې د سمانه پوګا واچو لوی په نای واچو باندې لګ براو بس لوی مولای دے دے جامین مو گردو پا بخاریوں غریب نہیں خبر نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو بل کمالمو کو او اگا دا چی بخاری شروع کولا نو بابی کی خود باب ان کے بگان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چی ختم ہوئے نقوى نضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا شروع اقراب بد الوحي ختمك بوزن الأعمال سمت لو امام بخاری داخل چه دین چه ده عمل چه ده اگه بد وحی مطابقی
که د وحی مطابق نیو پیغمبر پاک نی ویلے نی کڑے او تی د ځان نه کینو ګورېغه عمل نه دی هغه قبلیږي نه عمل به هغه وي چې هغه د وحی مطابقي دا نه چې ته وایې یاره نو څه چل دی او خیر دی دا هم ښه کار دی او دا هم ښه کار دی ځان نه به ښه نه جوړې چې وحی پرې راغلي نو د هغې عمل وزن به وي او که نه وحی پرې نه راغلي د هغې عمل وزن نشه چې ته د ځان نه جوړ کړي او د پیغمبر پاک نه نقل نه وي ځکه یې شروع په وحی وکړه ختم یې که په وزن الاعمال یو کمال بل وکړه امام بخاری رحمت الله علیه اول حدیث ذکر کړ انما الاعمال بالنیات دارمدار دا عملونو په نیت باندې دی ختمی کا بوزن الاعمال ولی اشاره دیتا چه نیت دی صحیح نو عمل با دی وزنداری که نیت دی صحیح نی نو عمل کی وزن نشتا نیت با اللہ صحیح ساتے اگا حدیث کے راضی قیامت چه تودیگی گرمیگی نو پاگا دریو تانو باندی یو دا چې هغه قاری د قرآن دویم هغه مجاهد چې هغه شهید شوی و او دریم هغه مالدار چې هغه به مال ډیر لګو په هره لاره باندې به لګو اوږد حدیث خو الله به ورته وایي دا مې درکړي دا مې درکړي تا پکې څه کړي قاری به وایي ما به ټوله را د قرآن وي ساره ماښام هغه مالدار ته وایي مال مې درکړی هغه به وایي په هره لاره کې مې لګولی و مجاهد ته وایي طاقت مې درکړی هغه به وایي ما داسې جنګ و چې زه پکې شهید شم الله به وایي قد قیل لکه تا چې څه لا کړي وه خو تا ته وویلی شو تا خو نوم لا کړي وو که نه مالدار د نوم دپاره مال لګولی و چې خلک وایي چې دی ډېر ښه سړی دی او تختی به یې پرې ولګوله پلاني دا لاره جوړه کړه قاری با قرآن وی پا وقت بے وطلاس کی خود دید پارا چه امام زوال مخلق کوئی چه دیر خود قاری دے او مجاہد جہاد کو خود چه دینا چه خلق کوئی چه دا دیر خود مجاہد دے و دیر زڑور دے و بادر دے نیت دے صحیح نو نیت کے دے فرقو نو دا عمل وزن نشتا وزن دا عمل بالا را دی چه نیت دے صحیح کلا کلا لگ عملی خو نیت صحیح نو پاگی اللہ دیر اجر ورکی یو بد عمل اخذا دا او آگی اس پہ تگی شوی دے او لوندز مکا سٹی او آگی خپل بوٹوی است او بای راواغستی او غسپی تیونی ولی فشکر اللہ لها اللہ دا آگی عمل قبول کا آگی لے جنت ورکو کله ډیر عملی خو نیت صحیح وي هغه عمل قبول نشي ځانو کړه یا ملت چې دا هغه اډوکی او سرمن پاتې شو او غوښه او بشوي وا دورا عبادت کو حضرت عمر چې هغه توکاتل نو په جړا شو چا ورته ویلي هغه د آیات یا ملت الناس په نیت وکړه او ختم که په وزن الاعمال نیت به صحیح ساتي عمل به الله دربار کې قبول او درون وي او که نیت دې صحیح ني نو ګوره بیا عمل نه قبليږي ځان اسې به کړې نه الله دې نیتونه صحیح کړي د خلکو خلک کاروم د دین کوي نیت هم صحیح ني نو ځان هم کړی او فائدہ هم نشته اصل کې ذکر کوي نو دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ مخی ہم ذکر کرے خو مخی چه امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کئی دا یو استاز نا دے دل دی چه ذکر کئی دا بل استاز نا زکا کمال داو که چه دا کم استاز نے اولا وریدلے دا حدیث
نو دا آغا استاد نے مخی ذکر کر او چې دا کم استاد نے رستو اوریدلے احمد ابن اشکاب نو دا آغا نے رستو ذکر کر دورا انصاف پکیو چې استادانو کې هم انصاف کو چانه رومبه اوریدلے غیر رومبه ذکر کر چانه رسته اوریدلے نو غیر رستو ذکر کر امام بخاری کتاب روانو دی زائلہ راورسید کتاب التوحید دا اصل کے کتاب الاعتقادیات دی وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی کی دا نور کتاب نا طرز بدل کو پدی کی اول کی آیت دا قرآن پہر باب کی اور بیا حدیث دا کا مطلب دا دے چھ دا عقیدی مسئلے آپ نصوص قدیو باندې ثابتیږي دا عجیبہ دور راغے علماء نی گنا صرف چالاکی او دیلا چی خلق ہوئی چی دا دیلوی ملا دے نو علماء نی نوئی با دا عقیدی مسئلہ ثابتی بید اقوالو دا بزرگانو نا دا وی دا عقیدی مسئلہ پا اقوالو دا بزرگانو نا ثابتی گی اگاو پا نصوص قطعیو ثابتی کاغا ہرائیو مسئلہ ہوگد اعتقادیاتو نے نوائی فروعی مسائلو نیوائی لگا سماع الموتا نو بیا چه چاپ مذہبی نو دا غی دا کتابو نبی ثابتین وائی ذات حنفیون مسلک او دلیل کی بیا شفاء صدور دا سیدوتی پیشی عجیبہ خبرہ خدا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دلتی کی دو قرآن آیت او ورسرہ حدیث پیش گئی دی کتاب التوحید طول خلاصہ صدا پدی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوسو اہم مسئلے اگا بیانی یا اثبات توحید رب العزت دیم اثبات اسماء و صفات رب العزت درم مسئلہ علو او استواء العرش سالورم مسئلہ رؤیت رب العزت چه اللہ بلی دیشی دا قیامت نباد پینزم مسئلہ تکوین شفاگم مسئلہ کلام دا رب العزت او فرق پا میان دا تلاوت دا مطلوع کی چه قرآن دا اللہ کلام دے مطلوع دا اللہ کلام دے او قدیم دے تلاوت فیل دا بندہ دے بندہ حادث دے فیل دا بندہ حادث دے دارنگی تلفظ بالقرآن چه تلفظ فیل دا بندہ دے قراءت الفاجری والمنافقی لا یجاوز تراکیہم دارنگی واسواتہم دا کلام دا بندہ دے بندہ حادث دے فیل دا بندہ محادث دے او دارنگی خلق افعال العباد صفات دا رب العزت نہ این دی او نہ غیر دی صفات اللہ لیست این ذات ولا غیرن سواہو زن فسالی مطلب دا سنگا نہ این دی او نہ غیر لگا دا چمڑا سرمن دا او دا غنم رنگی دا او دا غنم رنگی دا دی سرا سرمن سرا دے رنگ جدا دے او سرمن جدا دا وجودا کول اتنا نشی دغسی صفات دا اللہ لیست این ذات ولا غیرن سواہو زن فسالی امام بخاری مسائل مخ کے بیان کرل آخری مسئلہ وزن الاعمال چه عملون دا بنیانو بطلل شی پدی کتاب التوحید کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ 215 احادیث روایت ذکر کئی پدے 215 کی 234 اغا مکررات دی یونس روایت خالص دی او شپک دیر آثار ذکر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امام بخاری ختمی ہے بوزن الاعمال اور رد کئی بفرق باطلو منتدا کئی چھ
چې ګوره مولایي دا نه ده چې کتابونه مې ولیکل او تقریر مې وکړ او خطبه مې وویل او داسې مې وکړ او داسې مې وکړل. مولایي دا ده، علم دا دی چې په باطلو فرقو باندې رد وکړه. بعضې خلکو دا یو ښه کمال ګرځولی دی، شیخ فرید خپله پټه بهتري ده چې بس په چا ردونه نه کوو، موږ زموږ ردونو سره کار نشته. ما ته یو تن وي یره وي چې تیاري نو موږ راشو لایټ ولګو، بس رڼا خپل راشي، تیاره خپل لړه شي، رڼا ولګو چې تیاره لړه شي. ما ورته یره یو خبره درته کوم څه، ما تیاره وه نو زه راغلم، ما بټنو رڼا بلب مې ولګو، نو بل ملګری راغی نو هغه بټن مړ کړ، بند یې کړ، بیا تیاره شوه. نو ما بیا ولګو نو هغه بیا بند کړ، نو بیا تیاره شوه. نو ما بیا ولګو نو هغه بیا بند کړ، نو بیا تیاره شوه. وی دا مخ به دې ولګوالی، ما دا مخ یې ولګوال ډکه شی موږ کوو، دا ته نه کې موږ یې منې کوو، رد منکر کوو، امر بالمعروف هم کوو، خو رد منکر کوو. ته تشه بټن لګي هغه بلب مات کی، هر څه ګډوډ شي. منګه بلب هم لګو، خو چې څوک بلب ماتوي نو هغه هم بیا داخله وو، هغه هم منې کوو. امام بخاري دا چلو کو، نو محدثین راولاګېدل، نو هغه وی غرض د امام بخاري د دې باب نه رد په جهمیه، غرض د دې باب نه د امام بخاري رد په روافضو، غرض د امام بخاري د دې باب نه رد په کرامیه، غرض د امام بخاري د دې باب نه رد په معتزله. اخیری تراو رسید امام بخاري معتزله پسې کوتک راواغسته چې ورګه استاد سره پوهیږم او باغی باندې رات شروع کولی. ځکه معتزله ډیر بیوقوف او قمقل خلکو، دا فرق باطله، مرتدین، مشرکین، دا ټول قمقل او بیوقوف وي چې حقیقت کې ورته ګوري. معتزله بیوقوفه بدیو چې د انسان په بدن کې الله تلی خودي او دا تلی لګي وشمیره، یو تله د قوت لامسه چې باغی نرم او سخت معلومی، پته نه لګي چې دا شی سخت دی که نرم دی. او چې کله ته ورله لاس ورړي نو پته ولګي چې دا نرم دی او که سخت. که چاته وایه لکه نرم سخت به څنګه معلومې، په کومه تله به معلومې؟ بله تله نشته بغیر د قوت لامسه نه. اوازونه معلومي، نو الله د انسان په غوږونو کې تله ایښودې ده، د انسان په بدن کې تله ایښودې ده غوږونه، نو په غوږونو یې معلومي چې دا اواز تیز دی، دا اواز رو دی، دا اواز خوب دی، دا اواز تریخ دی، دا اواز دروند دی، دا اواز نری دی. وی د سرینده اواز دی جار شم غاق دی نری دی، د زړه څوکې غوڅوي. منگا طالبانو من سره یو چړیو، موږ ته بټو بټو وی او ډیر شیطانو، وړو کې ډیر شیطانو. نو کوم استاد سره چې هغه استاد وی کوستان کې موږ ویزه شاپور ته ځما، یو دورا دی باندې نو ماته وی کتا د ترجمه وکړه، ما زه کوم به وتا ما ته ترجمه شروع کړه. هغه استاد چې راغی خپلې مو نو هغه ورته وی هلکه راشه چې ترجمه درته وکړمه. دغه دوه درې ورځې ورته ما سبق وی، بیا هغه راغی وی راشه سبق درته وم. نو هغه ورته وی زه مړه تن نه وم. هغه ورته وی ولې؟ وی ترجمه به زه د ده نه کوم. نو هغه ورته وی زما شاګرد دی، ما نه نه وایي، ده نه یې وایي. ولې یې ده نه وایي؟ نو هغه ورته چړي ورته دا مصره وویې، ورته وی د سرینده اواز دی جار شم غږ دی نری د زړه څوکې غوڅوي، دا اواز ډېر خوږ دی، په ما ښه لګي. ما ورته ویل زه مړه د روزګار نیم، تا ته سبقونه دی درته وایي ځان له سبق له راغلی.
نو आवाज هغه لپاره الله غوږی خود دې تلا نو په غوږونو معلومه د رنگونو لپاره الله تلا په بدن کې خود دا چې هغه سترګې دي نو چې سترګې روغي نو چې هغه لا کپڑا ورګه دا شنه دا دا سره دا دا تور دا دا زیړه دا دا نارنجي دا دا ګلابي دا نو هغه څنګه معلومه په کومه تله معلومه پسترګو باندې معلومه دغه څه ذائقه په جبه معلومه عقل الله یو تله خو ده په بدن کې چې په دې معقولات معلومه یو سره خو خيار دی بل کما کله ته څنګه معلومه پاو دړای په ور بسرالی تلی به څنګه تلی پاکل به تلی ته وګوره دا خو خيار دی د خيار خبرې کوي دا کما کله د بیوقوف خبرې کوي نو او خيار چې خبره کوي په سړی خواږه لګي کما کله چې خبره کوي ترخه لګي نو هغه خدای چې بس غلې ناشتي او غږ نه کوي زګه چې خبره کوي نو سګاډي وړوي سب غول خوري نو سړی وای به دې غلې ناشتي نو الله عقل ورکړي انسان لا خدای او تعالی معتزله دومره کمقلو چې دې ټولو تلو نه انکار کو یو تله منل عقل نو هغه یار سے عقل معلومول او ور سے عقل نه معلومېدل نو الله قران کې ویلو چې موږ به اعمال تلو نو هغه دا منلو خبره ده عمل په تلل نشي د عمل جسم نشته اراز دي نو هغه به څنګه تلل شي نو دا هغه انکار وکړو اوس الله چې ویلي دی هغه سره بس کې وې د دې مطلب دا چې الله به انصاف کوي څنګه پته لا شي درو اسپک معلومیږي دغه سپک او درو به الله کارا کوي الله به انصاف کوي اوس هر څه عقل دراوړو امام بخاری راولګي او پاګه ایراد شروع کړ چې نه وزن الاعمال حق څنګه شرعي ذکر کوي او څنګه اعمالیه والا ذکر کوي اعمال بدللی شي اعمالیه وړه رساله ده او ډیره بهترینه او موږ په خپل نصاب کې شامل کړی دا دوه المدارس الاسلامیه په نصاب کې او ډیره مختصره چړې هم زده کولای شي نو اعتقادیات اعمال بدللی شي څنګه بدللی شي هغه د الله په تل بدلل شي موږ به نه پويو دې زموږ د علاقه کې مولا دې شو غوي مولای وته تلوار کوم نشته کنه ها که تلواري چې په لاندو شو څنګه بیا لږ په خپل دی وره غوي مولای وته او غوي مولا ډیر ماستو د زیدا کې او خان ور صلاح خان د انګريزانو مخالفو بیا دلته نتله سواد تا سواد سټیټو او بیا په غالیګي کې خاخ دی نو هغه ارسلا خان خسړیو هغه په غریبانو له کپڑے ورکولې وای مولا په دې میرا روانو ارسلا خان په اسورو چکر لتلو خپل ځمکو ته ارسلا خان وای مولا پیجاند او وای مولا ارسلا خان نه پیجاند نو ارسلا خان چې وای مولا وړي په میرا روان دی وای مولا چارته دي هغه ورته وی زما دي زیدا کې او خان دی ارسلا خان نو میره غریبانو لا کپڑے ورګي مال باندې جوړا راکی نو ارسلا خان ورته وی ک درن کې نو بیا وای مولا ورته وی چران کې هغه په اسورو وی چران کې نو استاد دې اسدا تاو په کې داسې کوم کانځلې وکړل ارسلا خان ځان غلې ک وای مولا خو روان دي ارسلا خان په بل طرف راتاو شو راغ خپل دیره تاو کې ناس پدې کې لږ سال بعد وای مولا راو رسید چې په دروازه را دنه شاوی قتل ارسلا خان یو په جن چوتا خو هغه دغه پاس چې سور ما وته کانځل وکړل دا وی چې ارس کیږي نو راغ ارسلا خان باندې سلام واچو هغه ورته وی څنګه راغلی
اپا خپل تخ ناسو وی ملاوتوی سے بدل راغلی جمال یو جوڑا کپڑی راکی نور سلاخان وتوی که در نکم نو بیا وی ملاوتوی چران که ده میری اگا خبر خود یاد ده کنا ارسلاخان پوش ده دا خو شرموٹی ده اوراج او ذات ده خلاصو نوکر ده ویالوی ده دکان تا بوزا یو جوڑا اندو تا ہوا یو جوڑا کپڑی والا ورکا وہ گزا کپڑا والا ورکا چاگه بود هندو والا کپڑا ورکولا گازی راواغست چه دو گازی ول غوی ملاو تای سکی وی تالا و گازا جوڑا در کن اگو تای سخو پدی نالم دا انگریز پا گازی نالم نوی بیا وی سخو بی دار سلاخان پا گازو وی دار سلاخان گاز کم یو دیوی رادا چه در توخین هندوی داروان که ارسلاخان دیری ترادل ارسلاخان ویولی وی دی خوی چه پدی نالم دا ارسلاخان پا گاز بیالم نو ارسلاخان وطوی زما گاز کم دی وی داگا پا کوٹا چی اولار دی اب جانڈا ادرولی وی اوگت بانسو آئی که ادرولی وی اگر وی دا داول را کچ کئی اگر بانسی اوڑا او پایی کپڑی ناب کولے وہ بانسا کپڑی تینا اوڑا دا ارسلاخان گاز زان لو دی ہندو گاز زان لو ستا تلا زان لداو دا اللہ تلا زان لدا مڑا تو پلا تلاو دا اللہ تلا کی فرقو کا زکوی چه یو سړی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو وی دا دور عملونه د دنیا دا به تلل څنګه شي او خدا مطلب ډیر وخت والی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ الله جواب ورکړ کما يرزقو څنګه دې دور خلکو له الله په یو ځل رزق ورکړي نو دغه څه په یو ځل بدوي امانو متعلقانه دا تلا چې کله عمل تللی شي دا به یو که دا به ګڼي قرآن خو موازین ویلې جمع ویلې څوک وایي لکل عمل میزانون هر یو عمل به جدا جدا تولی جدا جدا تله وایي او څوک وایي نه موازین جمع راړه په ادبار د اعمالو اعمال بگنی طلب یوئی پاگی باندی بطللشی اس خلق بدری قسمی یو آغا دی چدا غی نیک عمل شتے او بد عملی نشتا دا غی عمل خوادو تللن شکل نیک جنتیان دی دویم آغا دی چدا غی بد عمل کفر دے او نیک عملی نشتا اگر ڈائریکٹ جہنمیان دی لگائی لبستلی درم آگا دی چاگئی نیک عمل امشتے و بد عمل امشتے داگئی اگا عمل بطلشی و قرآن وئی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ آغا سوک چه داغا عمل درنش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ آغا سوک چه داغا د نیکو اعمالو تله درنه شوا آغا باپا جنتو چدگی اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه پا جوان کی بئی چه خوشحال بئی اغلا با اللہ لوی عمل اغا عمل درونو نو اغلا با لوی مقام و لوی حیثیت ورگیشی امام بخاری او کار بلو کو پدی کتاب کے مخی او حدیث ذکر کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او انت وی لیسا شیعون اسخلا فی المیزانی لیسا شیعون اسخلا فی المیزانی عند اللہ من حسن الخلقی او کما قال دا اللہ پر نزمان دی پتلا کی دا خو اخلاقنا با درون شے بل سنئی درون شے اغا اخلاق بئی او دل دوئی کلمتانی حبیبتانی للرحمانی
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دل دوئی دا بدرانی ال دوئی خاخلاق بدرانی اللہ دی شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي الله دی والله بهترین جنتونه ورکی هغه به مونږ ته وی چې قرآن کریم کې مونږ د بخاری مېله دا ماته مسلم مېله ده ماته قرآن مېله ده ماته الفوز الکبیر مېله ده ماته نور کتابونه مېله اصول سنت مې ته مېله ده شیخ القرآن بوي یو ځای قرآن کې وایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه بل ځای وایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله بل ځای وایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو ازلمو څخه د اسم تفضیل زې ظالم وبوي نو چا چې د پنځیرو بس کلی نو منګه تو درس قرآن کې دا غي جواب کو یاد دې برګرو تا موای په بار د جدا جدا انواع سره دل دیوم چونکه امام بخاری او کار وکړه کما به سره یادای د امام بخاری نقطې او د شیخ القرآن فراست دا چې او ځای کې نو بیا خوان گئی چې شیخ القرآن د بخاری هغه مغز راغسته او سوره په پویو ایو کله کله وی یو حدیث راواله او د ټولو کتابونو راجمع کا چې د ټولو نه راجمع ک زیاتی الفاظ دې لری کا او اصل الفاظ راواله نو د قدوری عبارت دې څخه ځان نفي وی قدوری معنی ک بخاری معنی وای دا قدوری आवाज بخاری نه ټول څه ترجمه کا او دا غي اصل الفاظ راو بسنو قدوری عبارت دی تو ټول معنی که یو معنی وایا ټول حدیث ټول کتابونو د حدیثو معنی که یو معنی دا موه چې قدوری معنی که بخاری معنی او جاهلان خبر نی نو هغه راو لګي هغه په حناف باندې رد شروع کی رد مکو ټیک ځان له حدیث باندې عمل کې کوګا نه چا معنی کړي او دا نه چې ته د حناف او قدوری سنا با خبر نہیں خبر آو لگی نو پیدای پا قدوری بارد شروع کی شیخ القرآن اگئی دا قرآن او دا حدیثو اگا مغز رائے سے کلا کلا بیوی مغز قرآن مغز ما برداشتیم اس نخواه پیشی سگان داختیم او کلا بیوی کاغذ پر رکھ دیا کلی جا نکال کی تخفائی ان گوئے جو ہے صاحب کمال کی ما خدا تصرہ راوگا سپا کاغذ میں در تکی خود امام بخاری دلتی او خبر اوکڑا امام بخاری وئی وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُزَنُوا تُزَنُوا آمال و اقوال نو امام بخاری مطلب دا دے چه اقوالو کی درون بطلا کی سبحان اللہ و بحمدہی اعمالو کی درود بطلا کی حسن الخلق خاخلاق دی نو آگئی مخی ذکر کا دا رستو ذکر کمال کئی امام بخاری ذکر کلوام ارمان دی چه نور کارونا نوے صرف دی سبق تا تدریس تا سڑے ناسوے نو دیر خوان گئی چه نا چوڑا و خلاصے را لے ہوئے دا بیا دیر مزا گئی خو الحمدللہ ثم الحمدللہ دا پنبیر استازان شیخ الحدیثان د یو بل نه تکړه د یو بل نه مزیدار سبقونه د یو بل نه خوانناک او د الله احسان دی د پنځپیر سند په ټولو کې عالی دی ځکه زما او د رشید احمدی گنگوهی په میانس کې دو واسطې دي یو شیخ القرآن نور الله مرقده مولانا محمد طاهر زما والد محترم او دویم مولانا حسین علی ما د والد صاحب نه هغه د حسین علی صاحب نه هغه د رشید احمد گنگوهی نه ډارې کو د نورو په دې دور کې سلور پنځه واسطې دي سند زما علی دی مسلسلات نورو څخه یو یا دو دي ما څخه یویش مسلسلات صرف د احادیثو دي د شیخ القرآن په واسطه باندې او پرون ما په دې باندې
خو تفصیل کړی دی مسلسلات موږ سره ټول نه زیات دي نور سره دوره نشته او ما طلباو له اجازه داغي ورکړي امام بخاری اخیری باب راوغس پدی کتاب توحید کې یو کم شپیته بابونه امام بخاری خیری دا اخیری باب دی باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه لام بمانا دفی کہ بدھمگا تلد انصاف پرواز قیامت وانا آمال بنی آدم و قولهم آمال بنی آدم و قول بنی آدم آبتل لشی وقال مجاہد دارد مجاہد قول بیش گئی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ آغا سڑے چدے د سجدی په حالت کې شریک شوی و وفات شوی و موزی کو او په موز کې سجدی لاتلی و او سجده کې وفات شو او د خپل استاد نه ډیر ځله قرآن کریم ویلی و وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرمية قسطاس قسطاس عدل دوئی انصاف دوئی برومیہ جبا کی اشارہ دیتا چه امام بخاری پا معتزلہ رد کئی زکا معتزلہ قسطاس نا عدل و انصاف بستے ہو نو رومیہ جبا کی عدل و انصاف دوئی خو خبر دادا چه رومیہ جبا کی نو دے مطلب دا چه قسطاس دا رومی جبا دا نو دا خو قرآن کے ذکر دے وَلِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ تول گوئی پا ڈانڈائی نیغا نو قرآنی کریم خو عربی دا سورہ یوسف کے اللہ وی عربیان ما پا عربی را لگرے دیو رومیہ جبی لفظ دے دا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ شاگردو صاحب قاموس او هغه په خپل تفسیر کې بدیل خپل کلام کړي دي چې قران کې بل جبه شته او کنه یو مولاو هغه به قران کې انګریزي مشته پښتو مشته چا بوته لکه انګریزي په کې کم ځای کې ده ویزي په کې درته خیم کنه یو ګور انګریزای کې ون سوته وي یو تا پښتو کې وته موږ یو وایو انګریزای کې وته ون وایي او عربی کې ورته احد وای وګوره قران کې الله وایي چې ولم یکن له کفوا احد بیا تفسیر دی یو شریک نشته چا ورته پښتو په کې کوم ځای وي فراغ اله اني پسراغ خپل حال ته سړیا پښتو او انګریزي په کې نشته ځان په کې مو جوړو یوفون افتتاح اسلام آباد کې یوفون ټلیفون نه قاری راوسته قاری چې شروع کولا اعوذ بالله بسم الله وی نو بسم الله اعوذ بالله خو پاګه ودا غړای باندې وی نو بیا یوفون بیا یوفون هلکه بیا چې د تلاوت راوته د په ګډوډو سره شو پدریم ځلوي یوفون بالعهد شروع یو نیم داسې هغه غاډي وړي شروع کی دا نه قرآن کې د بل جبي الفاظ نه دي دي ته تداخل بین اللغتين یو لفظي په یو جبه کې هم استعماليږي په بل کې هم استعماليږي په بل کې هم استعماليږي لکه تنور پښتو کې ماته تنور وای عربی کې ماته تنور وای بل جوا کې ماته تنور وای یو لفظي خو په مختلفو جبو کې استعماليږي او دې ته وایي تداخل بین اللغتين ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل ویل شي قسط مصدر المقسط نو قسط خو مصدر د مقسط نه دی هغه مصدر اقتصاد دی نو څنګه امام بخاری په دې نه پوهیږي د دې مطلب دا دی یو د اشتقاق صغیر بل اشتقاق کبیر فصول اکبری کې بوي دی یعنی ماده د دواړو یو ده هغه مصدر نه مراد او نور تفصیل په کې علما کوي وخت کم دی
واما القاسط وهو الجائر هر چې قاسط دی نو دا وی ظالم تا یعنی څه مطلب قاسط په معنا د عادل راضي په معنا د ظالم راضي یو بادشاہ ډیر شوی حجاج بن یوسف او ډیر ظالم بادشاہ و د وخت به 15 پاوستر کې تللی چې دا به د خلکو نه استدور ظالم و او لولو علماء ولکونو علماء وجلیو شهیدان کړیو او چې کله هغه مړ شو په لکونو تابعین دغه په جیلونو کې پراتو مشهور عالم مشهور تابعی سعید ابن جبیر چې کله گرفتار کو هغه دوی زما بارکه د څه خیال دی حق پرستی هغه د تورو په میدان کې محکوي د مرګ په میدان کې محکوي رسو کیږي نه بیا نو هغه ورته وی العادل والقاسط خلق وی دا خو ډیر حق پرست عالم او دته انصافدار وی عادل او قاسط وته حجاج بن یوسف نه تاسو په ونه شوي دې ما ته مشرک او ته ظالمي ځکه چې قران کې الله وی بربهم یعدلون د خپل رب سره نور برابر ایو نو یعدلون دی وی العادل سمجھب تا د الله سره ځان برابر کړي او قران کې الله وی واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هر ظالمان دي نو دا بد جهنم خشاکی نو دې ما دوی القاسط یعنی ته ظالمی او اعلان کوي او چې کله هغه سملو نو هغه مخانه کابین تک او آیاتونه وی اینما کنتم تولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام حجاج مخولن ورخات تکي نو هغه لله المشرق والمغرب اینما تولوا وسم وجه الله وی پر مخه سملوي چې پر مخه سملو راغلي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وزر علالوي پرولې نشما هغه علال کو لاغه ډیر وینا دلا حکیمان به تاسو کو هغه ورته وی نور چې موږ لالول دا وینا به باندې شو د hebat دا او ډیر دومره جذبه کېو چې د په بدن کې وینا پاتې نشو ټوله وتا او حجاج بن یوسف چې ورودش راټوب بیکو یعنی د بیا او چې مرشه نو چاقوب کې ولید وې د نور په ځای د یو ځل حلال شو او سید بن جبیر په ځای باندې ډېر ځل حلال شو قاصد په معنا د ظالم اوس امام بخاری حدیث شروع کړ چې زما استاد ما دا غنا اوریدل احمد بن اشکاب هغه خپل استاد محمد الفضیل نا هغه خپل استاد عمر بن القعقاع هغه امام ابو زرعه سره چا ورتوی کزه قسم وخرم چې امام ابو زرعه ته یو لاک حدیث نه یاد نو کومه بخزت طلاقي نو طلاقيږي هغه چې ته قسم وخوري چې امام ابو زرعه ته 3 لاک حدیث با سند نه یاد اون در باندې طلاقي دا سه حدیث او یادو عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ وګوره امام بخاری یو بل کار وکړ عجیب کمالونه کوي بخاری نو اول حدیث ذکر کو د اول صحابینا پر بنو صحابو کې حضرت عمر دی نو ذکر کا عن عمر او چې اخیری حدیث لراغه نو د اخیری صحابو نه ذکر کا ابو هريره د رستانو صحابو نه دی نو د رستانی صحابي حدیث ذکر کا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن كلمتان موصوف حبيبتان صفت اول خفيفتان صفت ثاني ثقيلتان صفت ثالث
موصوف سره صفاتنا خبر مقدم سبحان الله و بحمده مبتدا مؤخرا مبتدا خو مخکې خبر رستوي و امام بخاری حدیث راړ خبر مخکې کا مبتدا رستو کړه د پاره د تشویق د شوق پیدا کولو لکه په سټیج باندې ناظم ناستی مولیانا پلا ناستی نو ناظم وی اوس با یو عالم راضی چې هغه فخر اسلام دی هغه مناظر اسلام دی هغه شیخ المعقول والمنقول دی هغه د قرآن او د حدیث ډیر لوی خدمتونه کړي خلق د اغلی دولا په میلیونو باندې سفرونه کوي خلق وی لکه څوک دې ته خورا ښکارا که چې مونږ یې لګوینو شوق کشي ورته خلق ا دې صفاتونه شروع کی والا چې راغی لای خوې کنه نو کله کله راغی چې صفات کوي نو یو مارګر ډیر درونو بدن ډیر غټو یو مارګر پسې جوړاوي اوس به درون مولا را پاسي او تاسو بیان چې هغه پازه خلک وګورئ خلک په خندا شو هغه ډیر درونو یو غداسي پنجاب کې بعد دغه نه جوړ کی سشه بني اجامع المعقول والمنقول او اولاد حضرت آدم نه براوالي د پلاني اولاد نه د پلان لکه څه د آدم علی السلام اولاد کې ما نه غټوي بل بیا شته اولاد پلاني او را پاسی نو کراکول که لکشاتا پروتی اقوم لک تنبیت کی ازان با ایغنی خی زم سه شیبا ما دیر غٹا دورا کردیا شوق پیدا کی شوق والا پیدا کی کلمتانی حبیبتانی للرحمن یو کلمت نوحاتو دا لفظ موزیال مانن مفردین او یو کلمه مراتنا کلام او جمله دل دی مرا جمله دا دو جملی چا دیر محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیفتان علی اللسان پا جوابان دی ادا کولی دیر آسان دی ثقیلتانی فی المیزان او دیر درنی دی پا طول کی آسدی سبحان اللہ و بحمدی پا دیولی ختم گئی امام بخاری بل کمانے ہوکو دا پارے تفاول لیکن حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آغا سوگا چلا آغا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نوابا دنشی جنتا لا الہ الا اللہ میں مراد ذکر دا اللہ ورنہ نبی علیہ السلام فاخیری ویلیو اللهم بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى حدیث کے راضی جام کے اوپر پرتیوی کانڈول کے پائی بے لاس لوندگا پا مخبیر اخکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات خبردار دا مرگ دیر سخت آئی دی خبردار دا مرگ دیر سخت آئی دی الا ان للموت سکرات پا انبیاء و اللہ دیر تکلیفو در آوستیو لکه هغه تکلیف کې یو مزه وا یو خوند یو لذت یو شاعر وایي هغه د تکلیف ذکر چې کوي نو هغه وایي مصیبتونه او تکلیفونه برداشت کا په دې پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر پی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے غمونه برداشت کا د غم برداشت کولو کې الله یو مزه یې خو دی دا تکلیف چې چا برداشت کاغه ته پته لګي زه یمان والدی د قران ترجمه ولیکله پښتو کې 2 جلد کې او د هر سورۃ خلاصہ بیا د پنجاب مرګرو مطالبه کوله اردو کې ترجمه ولیکله او د هر سورۃ خلاصہ یو پرزیت و تراجم په نوم باندې 2 جلد چاپ شو
اوس بل اردو کې مرضیت و تراجم په نوم چاپ کیږي. بیا د اصول مبارک یو لیک او زما تاریخ لیکي. نو زما تاریخ د کله چې د مشکلاتو ځای راغی چې ژوند کې مشکلات صورت تیر شوي، نو په اول کې یو شعر د خپل ځان نه ولیکه، ځای ځای کې پکې ولیکي. نو یو شعر پکې ولیکه، شعر داو: پلدار کی نصیب میں پتھروں کی چوٹ، پلدار کی نصیب میں پتھروں کی چوٹ، گر حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے صبر رہو. کما ونه چاہی کی میوی داغی قسمت کی گٹی خلق با گٹوری، او که گٹی نشه برداشت کولی نو بیا میوی منیسا، بیا داگا زائیتا مود رئی گا. ای که خبرازی تکلیفونا کله به پردی خلافی او کله به خپل کنزل کئی، کله به دی پردی بی عزت کئی او کله به دی خپل بی عزت کئی، کله به دی شاگردان بی عزت کئی، کله به دی عزت لی تو پرواہ مکو آئی که او خوان دے، آئی که او مزالا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا انبیاء و اللہ تکلیف راوستا اگئی تی اگا لذت و خوان خوچ اگا بل چاہتا نصیب کے دو. نو آخری کلمه چه لا الہ الا اللہ جنت تبردی اگی مطلب دا ذکر دا اللہ کاغا پہر الفاظ باندی، کاغا اللہم بالرفیق الالائی، کہ سبحان اللہ، کہ الحمدللہ، کہ اللہ اکبری. امام بخاری مطلب دا چه اللہ بدی حدیث ختمو ما زمگا خاتمہ پا توحید باندی کے سبحان اللہ و بحمدی. تسبیح سے توئی التنزیح اما لا یلیق بجلالی و کبریائی من الشریک والولد وغیرهما کلیتان. پاکو گنا اللہ. حدیث کے راضی چکم مجلس کی گڑی وڑی ہوئے نشی او آگا آخری کی سبحان اللہ و بحمدی کلمات ہوئی، نو اللہ با دا آگا کا طول گناہونا معاف کی. امام بخاری مراولا کی دا پدی ختمہ کڑا او دا دو کلمی ہونے درانی ہوئی، یو کے دا شیر کرا دو بلکہ بیان دا توحید ہو، تسبیح کے دا شیر کرا دو. سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون. پاک دے اللہ دا غنا چه دی اللہ سر بل سوک شریکای، پاک دے اللہ دا غنا چه دی اللہ لکم صفتنا وی، چه دی وی لولا اولیاء لزاللہ. او بحمدی یعنی مطلبسا بحمدی، انو مانا دا کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو کلمی دی، دو خبری دی چاگا دیر خوخی دی دی مہربان بادشاہ، خفیفتان للسان او دیر آسانی دی بجوا، سکیلتانی فی المیزان او دیر درانی دی بطول کی. یو سبحان اللہ، پاک دے اللہ دی صدارنا، پاک دے اللہ دی شریکنا، پاک دے اللہ دی کمزورتیانا، و بحمدی او شورو یم بستان دا اللہ چخر صفتنا اللہ لوایا، چاگا حاجت روا دے، اگا مددگار دے، اگا مالک دے نفع و نقصان دے. سبحان اللہ العظیم، پاک دے اللہ چلوی ذات دے. ختمی کپا اللہ باندے یعنی بنوم دے اللہ باندے چھ خاتمہ دے بی ایمان و بتوحید باندے راشا گوئے و کار بلو کو. سبحان اللہ و بحمدی. سبحان پدی کے سوال فاضی یو سین، دویم بی، درم حی، سلورم علیف او پینزم نون. و بحمدی او بحمدی کی سودی بی حی میم دال حی سودی ختم پا پنجپیر کرا، بغیر دا پنجپیر نے نشی شروع کولے. او دا گوارے زنو آما دا پا عربو کے عوالم، دا عربو یو عالم کتاب لکلے، کتاب التوحید او دا دی شرح لکلے. نو آگا لکلی دی چه پا خمسا خمسای ختمہ کرا، خمسا خمسا الفاظ راڑل.
نو ناس په عربو کې د عربو کتابونه نه کتلي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تکبیر نه چې په پنځه ختم نه کې نو کار نه کیږي ښا وای تاسو په پیریانو نه وایي نو وایي ځکه چې زمونږ پنځه پیران دي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاران دي او چې هغه یې سپری خو دي موږ ته بس هغه زمونږ دین دی هغه باندې روان یو دا غي تشریح راته بیا نور وکړی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دې زمونږ ټول خاتمه په توحید باندې کی الله دې موږ ټول د دنیا نه د ایمان سره بوزي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کو دعا اخر کی سندونه ورکو طلباو لا او بیا په اخیری کې دعا کو تاسو په خپل ځای باندې کېنئ دا تاسو د بچو د خوشاله راز ده اوس باغی سندونه علی د استادانو په لاس او طلبا چې کم سندونه علی نو هغه بیا په خپل ځای باندې کېني بل ځای ته باندې او نه په پاسي